السلام علیکم دوستانو. تیر دوه ویډیوګانو کې موږ دې باره کې خبره کړې وه چې بینک اکاونټ به څنګه جوړی، د دې دپاره څه پکار دي او کم بینکونه ښه دي، کم بینکونو کې اکاونټ جوړول غواړي. نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده چې د بینک انتخاب تاسو وکړو، ډاکومنټس تاسو پوره کړو، اوس بینک ته تاسو لاړ شئ، تاسو اکاونټ جوړوئ. نو اکاونټ به کم قسم جوړوئ، اکاونټ کې څومره ټایپس دي، کم قسم اکاونټونه دي. زموږ خلک زیاتره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې اکاونټ کې دننه کمې کټګرۍ دي، کم قسمونه دي. بس عام طور خلک داسې چلو کوي چې بینک ته لاړ شي، هغې له خپل کاغذونه یا شناختي کارت ورکړي، ورته وایي ماله اکاونټ جوړ کړه. نور دته نور معلومات نشته چې اکاونټ تاله څه قسم جوړ کړي، ستا څه کاروبار دی، ستا څومره روزګار دی، او دا اکاونټ ته کوم جوړی دا به تر څومره وخته پورې چلیږي، څنګه حساب کتاب دی. نو په دې باندې ځان لږ پوهه کړئ. عام طور چې کوم کسان لږ پوهه هم دي، هغوی صرف دومره پوهه دي چې یاره اکاونټ دوه قسمه، یو کرنټ اکاونټ دی، په دې کې سود وغیره نه وي، او یو سیوینګ اکاونټ دی، په دې کې سود دي. د دې نه مخکې چاته معلومات نشته چې اکاونټ کې څو قسمونه دي. دغه خبره په خپل ځای ټیک شوه چې کله تاسو بینک ته لاړ شئ، لومړۍ خبره خو دا ده چې هغې ته به دا ووایي چې ماله کرنټ اکاونټ جوړ کړه یا سیوینګ اکاونټ جوړ کړه. د کرنټ اکاونټ کې دا کمال دی چې تاسو کمې پیسې په دې کې پرتې دي چې راولېږلې، یا ستاسو خپلې پرتې دي، که هغه په دې کې یو کال پرتې دي، که 10 کاله او که 20 کاله، همدغه به وي. په دې پسې سود وغیره اضافي نه راځي، ستاسو خپلې پیسې وي، هغې حلالي. دې ته ویلی شي کرنټ اکاونټ. نو دا خبره هر مسلمان له پکار چې دی کرنټ اکاونټ جوړي. دا بل سیوینګ اکاونټ چې دی نو دې پسې سود خیږي. که ستاسو په دې کې 1 لک روپۍ پرتې دي، د هغې میاشت شوه، کال شو، 15 کاله، 10 کاله، د هغې چې کوم پرسنټیج دی د بینک د طرف نه، نو هغه پرسنټ به په دې کې اضافه کېږي، دا پیسې به ستاسو سیوا کېږي. خو یاد ساتئ چې دا سود دی او دا به مسلمان باندې حرام دی، ګناه کبیره ده. نو د دې نه به ځان ساتئ. دا خبره خو شوه، په دې باندې پوه شوئ. اوس د دې نه مخکې تاسو ته مه ووایي چې بیا په اکاونټ کې قسمونه دي. اکاونټ کې قسمونه دا دي چې عام طور زموږ خلک بینک ته لاړ شي، دوی ورته وایي موږ له اکاونټ جوړ کړه. نو بینک والا هم دته دا تفصیل نه وایي، هغوی یا خپل کارونه ډېر دي، یا اوزګار نه یا یې زړه ستړی هر څه وجه چې خو بس دته دا تفصیل نه وي، ورته وایي صرف دغه تپوس دې وکړي چې کرنټ اکاونټ که سیوینګ، سیوا علاوه دته نه وایي. خو تاسو ځان پوهه کړئ چې اکاونټ کې ډېر زیات قسمونه دي. یو یې ساده اکاونټ، هغې ته عام لیبر ټایپ اکاونټ بعضې بینکونو کې ویلی شي، او بعضې بینکونو کې هغې ته سټوډنټ اکاونټ ویلی شي. نو دا دواړه یاد ساتئ چې لیبر یا سټوډنټ، دا دواړه اکاونټونه چې کوم دي نو دا ډېر زیات کم لیمټ دي. دې ته پیسې هم ډېرې کم څه کم راتلی شي. سیوا پیسې در ولېږلې، بیا به د بینک نه تا پسې ټلیفونانې چې ته خو یو لیبر یې یا ته یو سټوډنټ یې، دا دومره ډېرې پیسې تا ته کوم ځای نه رالي. نو بیا به د هغې صفایانې ته پیش کړئ، انکوایرۍ به کېږي، او هغوی ته به دلیلونه ورکړئ چې دا د دې ځای نه د دې ځای نه. نو ستاسو اکاونټ بندېدی هم شي، ستاسو پیسې هم بندېدی شي چې د څو پورې تاسو مکمل مضبوطو صفایي نه پیش کړي. دویم نمبر که چېرې دغه اکاونټ نمبر تاسو خور کو، ملګرو سره، یار دوست یا کاروبار کې تاسو خور کو، بیا د لیمټ کم دی، ستاسو کار نه کوي، نو که ته بینک ته دوباره لرئ چې دا اکاونټ ماله غټ کړه، نو ډېرو کمو بینکونو کې دا آپشن شته چې هغې به تاسو له همدغه موجوده اکاونټ غټ کړي. نور زیاتره بینکونو کې دا آپشن نشته، نو هغې به بیا په تاسو باندې دا اکاونټ بندوي او بل به درله کولاوي. نو دغه هم یو ستړی کار هم دی، ټینشن هم دی. تاسو ملګرو سره یا کاروبار کې اکاونټ نمبر خور کړی دی، نو بیا به هغې رابطې کېږي چې پیسې ورته درځي، پیسې ورته نه درځي، دا څه مسله ده، دا ولې؟ نو یو غټ تکلیف دی چې بیا تاسو هغه اکاونټ بندوئ او بل کولاوئ. نو دې وجې وخت په سر که چېرې ستاسو کاروبار په رښتیا روکړي، لږ معمولي پیسو له ستاسو اکاونټ پکار وي، نو بیا خو دغه لیبر ټایپ اکاونټ تاسو له صحیح دی. لیبر یا سټوډنټ اکاونټ دې ته ویلی شي. بعضې بینکونو کې دې ته آسان اکاونټ وایي. آسان اکاونټ کې بیا قسمونه دي، خو لکه دا لومبنی آسان اکاونټ چې دی نو دا هم دغه اکاونټ دی چې د دې ډېر کم نه کم لیمټ وي. د دې نه پس بله کټګري کوم ده، دې کې یو دی سمارټ اکاونټ. سمارټ اکاونټ دې ته وایي چې د هغې کم سے کم 10 लाख روپۍ پر ډے لیمټ وي، 10 लाख روپۍ. نو دغه هم یو ښه اکاونټ دی، بهترین اکاونټ دی. زموږ د خلکو لپاره خو ډېر ښه دی. زموږ خلکو سره دونه پیسې هم نه وي، خو زه بیا هم که بعضې ورځو پیسو لږ ټرانزیکشن یې زیاتې شي، نو ستاسو کار به چلی. دې ته ویلی شي سمارټ اکاونټ. د دې د چیک بک باندې هم لیمټ ډېري، په اے ټي ایم باندې هم لیمټ ډېري. نو سمارټ اکاونټ کوشش کوئ که یو نارمل قسم اکاونټ جوړي نو سمارټ اکاونټ یې جوړئ. په دریم نمبر دی ریمیټنس اکاونټ. ریمیټنس اکاونټ څه ته ویلی شي؟ ریمیټنس اکاونټ دې ته ویلی شي چې ریمیټنس ویلی شي د بهر ملک نه چې کومې پیسې راځي پاکستان ته. ستاسو ورور دی بهر، پلار هم دی، زوی دی، رشته دار دی، ګاونډي دی یا ملګری دی، او هغه بهر ملک مسافري خو په کلونو وي، 2 کاله، 3 کاله، 4 کاله، او هغه پاکستان ته تاسو له پیسې رالیږي. د دغه اکاونټ په ذریعه باندې نو تاسو ته به هېڅ مسلې نه جوړېږي. د دې نه علاوه که چېرې په دې تېر لوک اکاونټونه مونږ کوم بیان کړل، په دغې تاسو ته رالیږي، نو بیا به بینک والا تنګول کړي چې دا څوک دی او دا د بهر پیسې تا ته ولې راځي، ستا اکاونټ خو د بهر ملک نه دی.
دا خو وړوکی اکاونټ دی او دا قسم سوالونه کوي. نو هغه به هم تاسو ته مسله جوړوي. نو ریمیټنس اکاونټ کې دا پیدا ده چې هغې ته که د بار ملک نه پیسې راځي، د دوبۍ نه، سعودي نه، قطر نه، مسقط نه، دنیا د هر ملک نه، نو هیڅ مسله نه کوي. او د پاکستان کې دننه ورته هم ستا یاران، دوستان، رشته دار، کاروبار ملګري دې ورته هم پیسې راویشتلی شي. نو ریمیټنس اکاونټ یو ډېر بهترین اکاونټ دی. کوشش کوئ چې ځان له ریمیټنس اکاونټ جوړوئ. زمونږ خلک غریبي زمونږ طرف ته ډېره ده، نو زیاتره ملګري په بار ملک کې خامخا رشته دار یا د کور یو کس، دوه کسه، درې کسه خامخا وي. نو که هغې تاسو ته په دغه اکاونټ پیسې رالېږي نو هم به مسله نه کوي، او تاسو خپلې دلته پکې پیسې جمع کوئ یا لوکل کې څوک رالېږي هم به مسله نه کوي. نو دا یو ډېر زیات بهترین اکاونټ دی. بل اکاونټ د دې نه پس بزنس اکاونټ راځي. بزنس اکاونټ څه څیز دی چې دې ته وایي کاروباري اکاونټ. په دې به زه تاسو ته تفصیلي یو بله ویډیو هم د دې شته دی. بزنس اکاونټ او عام اکاونټ کې څه فرق دی او دا په څه طریقه جوړی، دې له څه پکار دی، دغې له دا مکمل تفصیل پکې ما ویلی دی. خو دلته به تاسو زه سرسري دا ووایم چې بزنس اکاونټ کاروباري اکاونټ ته ویلی شي. په هغې کې ستاسو ټرانزیکشن لیمټ هم ډېر زیات دی. تاسو هر څومره پیسې لیږئ یا هر څومره پیسې تاسو ته راځي څه مسله نه کوي. بل د هغې اکاونټ نوم چې کوم وي ټایټل هم د هغې بدلي. لکه عام طور باندې زما اکاونټ دی هغه زما په خپل نوم باندې دی، خو چې زما کاروباري اکاونټ دی هغه بیا زما د دکان یا د هغې کاروبار په نوم وي. مثال ستا د کریانې دکان دی، ستا د موبایلو دکان دی، ستا د موټرسایکلو بارګین دی، یا مختلف قسم چې کوم روزګارونه دي، هر قسم نوم تاسو هغې له ورکولی شئ. ستاسو اکاونټ سره به هغه نوم راځي. نو دې ته ویلی شي بزنس اکاونټ. نو بزنس اکاونټ که یو سړي پاکستان کې دننه کاروباري او دی وایي چې یاره زه دې کاروبار کې ماله سوداګانې راځي، اډرونه راځي، پېښور نه، مردان نه، پنجاب نه، یو ځای بل ځای، نو هغې ته به زه هم پیسې لېږم، ما ته به هم رالیږي. نو د دې لپاره بزنس اکاونټ یو بهترین اکاونټ دی. په دې باندې نور مکمل تفصیلي ویډیو بله شته چې بزنس اکاونټ دپاره څه پکار دي، څنګه به یې جوړی، طریقې کار پکې مکمل ما ښولی دی. هغه ویډیو تاسو د دې لپاره کتی شئ. نو دا یو بنیادي او څو قسمه اکاونټونو قسمونه تاسو ته ما وښوو چې په دې کې تاسو ځان له د خپل روزګار او پیداوار مطابق چې کم قسم اکاونټ تاسو ته ضرورت دی، نو چې کله بینک ته لاړ شئ نو هغې ته ووایئ چې ماله دغه قسم اکاونټ جوړ کړه. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو ډېره اوږده ونه، په اوږده ویډیو ملګري تنګېږي. ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ ملګرو سره چې هغې ته هم پیدا والي. که چا ذهن کې څه سوال راغلی کمنټس کې تپوس وکړئ. ډېره مهرباني، والسلام.